الیمین ګنداپور د کې پی کې بجټ منظور کو چې د بجټ منظورېدو نه پس پر الیمین ګنداپور باندې ډېر سخت تنقید روان دی. الیمین ګنداپور څخه چې د پی ټی آی سمرم لیډرشپ ته د عوامو په ضد کې راغلي دي او عوام په ډېر غټ تنقید کوي بلکې د استعفا مطالبه ته هم کوي او خپل لیډرشپ هم خپلو کې په یو بل باندې نښته دی. اوس الیمین ګنداپور ولې دا بجټ پیش کو؟ آیا عمران خان سره دوکه کوي یا د الیمین ګنداپور غټه مجبوري وه؟ نو په دې ویډیو کې په تفصیلا خبره کوو. آیا صرف الیمین ګنداپور دی بجټ پیش کېدو کې ملوث دی کو نور ورسره هم د پارټۍ رهنما موجود دي؟ نو په دې ویډیو کې ډیټیل سره په خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور سره کوي. کله چې د ټولو صوبو بجټ پیش شو نو عمران خان ویلی وو چې بجټ په زما مشاورات نه بغیر نه پیش کیږي، نه به منظوریږي. بیا عمران خان سره مشاورات ونه شو او بجټ د کې پی کې اسمبلی کې پیش شو چې بیا پر خلکو ډیر غټ تنقید کولو په ګنداپور باندې چې تاسو د عمران خان د مشاورات نه بغیر بجټ ولې پیش کولو؟ نو ګنداپور ویل چې دا آئینی تقاضا ده، زما مجبوری ده، بجټ به موږ ضرور پیش کولو منظورولو به چې هله چې کله زموږ عمران خان دا بجټ منظور کړی وي. خو بیا عمران خان هم وی چې زه صحیح د خیر دی بجټ تاسو پیش کو، خو منظورولو نه مخکې به ما سره مشوره ضرور کوئ او ما سره به ضرور کینئ، ما به په دې باندې بریف کوئ، نو هغې نه پس په دا بجټ تاسو منظوروئ. جی اصل کې د پی ټی آی لیډرشپ عمران خان نه بجټ منظورول غوښتل خو عمران خان سره ملاقاتونه نه کېدل. نو بیا دی ویل چې مونږ به اډیالا جیل مخې ته اسمبلی اوسو، اډیالا جیل مخې له مونږ اسمبلی ولګو. بیا د اتوار پر ورځ باندې د کې پی کې پارلماني کمیټي یو اجلاس وشو چې کې دی په دې خبره باندې مشوره کوله چې آیا مونږ اوس د بجټ سره څه کوو؟ عمران خان سره خو ملاقاتونه نه کیږي، نو که چېرې ملاقات نه کیږي بیا بجټ سره مونږ څه کوو؟ نو کې ډېر لیډرشپ دا فیصله وکړه چې د ګل منګل ورځ یادوله چې هغې پورې به صبر وکړو چې عمران خان سره که زموږ ملاقات وشو صحیح د کونه شو بیا به منظور کو. خو په دغه اجلاس کې د پی ټی آی داسې کسانو چې هغه مخالفت وکړه د دې فیصلې، یعنې حمزه ورلوي چې نه بیخي منظوروئ ما چې عمران خان سره د ستاسو ملاقات نه وي شوي بجټ مه منظوروئ. اصل کې بجټ منظورولو اخري تاریخ چې کوم هغه 30 جون دی. د پنجاب او وفاق حکومت لا تر اوسه پورې بجټ نه دی پیش کړي او الیمین ګنداپور بجټ پیش کونو په دې خبره په هم خلک تنقید کوي چې لا نه دی کړی، تا ولې دی کې دومره تیزی کوله؟ عمران خان مخالفین په دې خبره هم ډېر خوشحال دي چې عمران خان د مشورې نه بغیر د پی ټی آی لیډرشپ دومره شو چې د عمران خان د مشورې نه بغیر غټې فیصلې کوي. چې بیا په سوشل میډیا د عمران خان سپورټرانو ډېر تنقید شروع کو د کې پی کې په لیډرشپ باندې. د کې پی کې حکومت وایي چې نه مونږ به بجټ نه منظورولو، نو بیا وفاق په فاینانشل ایمرجنسی لګوله په کې پی کې کې اور موږ نه به د کې پی کې حکومت اشتو په کې پی کې کې بیا گورنر راج لګیدو اور موږ به جیلونو ته چولو. نو په دې وجه باندې زموږ مجبوری و. بل 30 جون پورې عمران خان سره د ملاقات موکله تر اوسه پورې شته دی. بیا معاملات ته ګرم شو چې کله علي ما خان د عمران خان خور ملاقات کو عمران خان سره کله هغه جیل نه بهر راوته او هغه نه تاسو چې کې پی کې حکومت خو دغه رنګ بجټ منظور کو د عمران خان سره مشورې نه بغیر، نو آیا واقعي عمران خان ماینس شو؟ نو علي ما خان ورته وی چې یاره بالکل عمران خان چې کم دی ماینس شو. نو علي ما خان ورته دا خبره په دې وجه وکړه چې عمران خان د مشورې نه بغیر دغه بجټ پیش شو. نو دې خبره کې دو سره په میډیا باندې یو طوفان راغو، تنقیدونه شروع شول چونکه مخالفینو ډېر کوششونه وکړل چې عمران خان ماینس کړو، خو هغه عمران خان یې تر اوسه پورې نو ماینس کړي. بیا ګنداپور یو ویډیو پیغام جاری کړو چې عمران خان څوک هم نشي ماینس کولی او چې څوک هم عمران خان ماینس کوي نو هغه به ړومبی زموږ په لاشونو باندې تېرېږي او زموږ بوس عمران خان دی دا زه د عمران خان او زه د عمران خان جوابده یم بل د چانې ما. او چې عمران خان وای عمران خان ما ته وای نو زه به اسمبلی تحلیل کم یا زه به استعفا واخلم. دا ګنداپور بیا هغې نه پس یو ویډیو پیغام جاری کو چې کله په ګنداپور باندې ډېر غټ تنقیدونه وشو په میډیا باندې. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.